السلام علیکم ورحمت الله د گرین ټي یعنی د شین چی څه هیلث بینیفټس کې دی شي په گرین ټي کې داسې بایو اکټیو انګریډینټس کې دی شي کم چې یونیورسلی ساينس د صحت مینټین ساتلو لپاره اتنټیفای کړي او ویریفای کړي دي. اولنی قسم انګریډینټس دی کې انټي اکسیډنټس دي کم چې کینسر پریونټ کوي. څنګه چې واټر او اکسیجن په وسپنه زنګ جوړي هم دغه شان زموږ په باډي کې فری ریډیکلز جوړیږي کم چې په سیلز کې دننه ډي ان اے او نور بایو مالیکولز ډیمیج کوي او کینسر کاز کوي. فری ریډیکلز یو قسم له کیمیکل انټیټیز دي چې کریکټرایز کیږي په انپیرډ الکترونز د سنگل اټم په اوټر شیل یا په ګروپ اف اټمز کې د یو سنگل اټم په اوټر شیل چې کله انپیرډ الکترونز سسټین پاتې شي نو دې قسم کیمیکل سپیشیز ته فری ریډیکلز ویل کیږي چې ډیر هایلی انسټیبل وي. د سټیبلیټي اچیو کولو لپاره د انپیرډ الکترونز د ډي ان اے او نور بایو مالیکولز د اټم سره کیمیکل انټریکشن کوي او ځان د بل الکترون سره پیر کوي چې د دې په ریزلټ کې د ډي ان اے او د نور بایو مالیکولز اوورال کیمیکل سټرکچر ډیمیج کیږي. په سیلز کې چې کله ډي ان اے ډیمیج شي نو ان سیستمیټک او نان کنټرولبل سیل ډیویژن سٹارټ شي چې د دې په نتیجه کې ابنورمال سیلز په باډي کې سپریډ اوټ شي او دې کنډیشن ته کینسر ویل کیږي. فرایډ فود آیټمز یعنی په غوړو یا پتیلو کې سره کړي فود آیټمز تا په باډي کې فری ریډیکلز جوړي او د وسپنې د زنګ په شان ستا د باډي د سیلز ډي ان اے او نور بایو مالیکولز ډیمیج کوي او ستا د کینسر چانسز سیوا کوي. انټي اکسیډنټس دا قسم فری ریډیکلز الیمینیټ کوي او د کینسر چانسز کموي. خو د گرین ټي په دې فیکټ ډیر ایکسایټیشن هم نه دی پکار ځکه چې دا صرف یو کوریلیشن دی کوزیشن نه دی. خو اول د گرین ټي استعمال ښه دی خو دا هر قسم کینسر نه پریونټ کوي. دویم قسم انګریډینټس په گرین ټي کې کیټیکینز دي کم چې د خولي بوی او د غاښونو زیړوالی ختموي او د اورو پروټیکشن کوي. ریسرچ سټډیز په دې باندې شوي دي چې کیټیکین سپیشلی په ماوت کې هغه بیکټیریا کیل کوي کم چې په خوله کې د بدبودار بوی په پیدا کولو کې هیلپ ورکوي. په غاښونو کیویټیز جوړوي او اوري انفیکټ کوي. ریسرچ سټډیز دا هم پوینټ آوټ کوي چې کیټیکینز د بلډ پریشر په ریګولیشن کې یو امپورټنٹ رول پلی کوي. کیټیکینز د بلډ ویسلز په انډوتیلیم د نایټریک اکساید سیکریشن سټیمولیټ کوي. نایټریک اکساید از ا کیمیکل میسنجر کار کوي او د لو یا د های بلډ پریشر په کیس کې د بلډ ویسلز مسلز ته میسج کنوی کوي او د کنډیشن مطابق بلډ ویسلز د های بلډ پریشر په کیس کې ریلیکس کیږي او د کم بلډ پریشر په کیس کې کانټریکټ کیږي چې د دې سره بلډ پریشر یو نارمل رینج ته راځي. دریم قسم انګریډینټس په گرین ټي کې د کیفین او د ایل تیانین د مقدار یو پرفیکټ ریشو. گرین ټي او بلیک ټي دواړو کې کیفین او ایل تیانین وي. په بلیک ټي کې کیفین سیوا او ایل تیانین کم وي خو په گرین ټي کې کیفین کم او ایل تیانین سیوا وي. د گرین ټي د کیفین او د ایل تیانین د مقدار دا کمبینیشن گرین ټي د بلیک ټي نه مور هیلث کیر پروف کوي. ریسرچ سټډیز پروف کوي چې د کیفین او ایل تیانین کنزیوم کولو سره مایند ریلیکس کیږي ذهن ورسره تیزیږي اویرنس او فوکس ورسره هم سیوا کیږي. خو د ایل تیانین په کمپیریزن کې کیفین د ټولې فائدې د ډیر کم ټایم پورې پرووایډ کوي. د باز ریسرچ سټډیز مطابق کیفین په زیات اماونټ کې کنزیوم کولو سره انزایټي کاز کیږي او د کانفیډنس لیول ورسره هم کمیږي. د کیفین په مقابله کې ایل تیانین د ټولې فائدې د لانګ ټایم پورې پرووایډ کوي او ته به د ډیر ټایم پورې خپل ځان فولي کام ریسټفول اکټیو شارپ مایندډ او مور انرجیټک فیل کې. Scientifically, less amount of caffeine plus large amount of L-theanine یو better combination دی چې mind long lost, sharp, powerful او active ساتي. خوب به ډیر نه درځي او د لږ خوب سره به mind full rest achieve کوي. د کیفین او L-theanine دا قسم combination چې naturally کم product provide کوي نو هغه green tea دی. سلورم قسم انګریډینټ په گرین ټي کې یو پرایمری پولیفینول دی کم ته چې ای جی سی جی یعنی اپیګلوکیټیکین 3 ګلیټ ویل کیږي. ای جی سی جی د اوبیسټي په مینیج کولو او په ویټ لاس کې هیلپ ورکوي. زمون په باډي کې چې د چربۍ سره ریلیټډ کم سیلز دي هغه ته فیټ سیلز ویل کیږي. په ډیفرنٹ لیبارټریز کې ریسرچ سټډیز شوي دي چې د ای جی سی جی په فیټ سیلز باندې 2 امپورټنٹ افیکټس دي کم څه چې د باډي نه ایکسترا چربي ختميږي. اولنې افیکټ د ای جی سی جی زم په باډي کې په سپیشل ټایپ اف سیلز دی چې هغه ته پری ایډیپوسیټک سیلز ویل کیږي. کله چې ته د خپل باډي د نیډ نه زیات خوراک کې نو پری ایډیپوسیټک سیلز فیټ سیلز ته کنورټ کیږي چې د دې په ریزلټ کې په وجود چربي جوړیږي.
EGCG ته کنورژن پریونټ کوي او ستاسو د باډي فیټ لیول مینیج کوي. سیکنډ افیکټ د EGCG زم په باډي کې په یو پروسس کیږي چې هغه ته اپوپټوسس ویل کیږي. اپوپټوسس د پروګرام سیل ډیث لپاره یو ساينټیفیک ټرم دی. بیسیکلی اپوپټوسس یو داسې عمل دی چې په دې کې نیچرلی د هغه سیلز ډیث کاس کیږي د کم سیلز چې باډي ته ضرورت نه وي. EGCG د فیټ سیلز اپوپټوسس اکټیویټ کوي او د باډي ایکسترا چربي ختموي.